شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. السلام علیکم ملګرو، یو ځلې بیا زما کلی کوټلی کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ته ریکارډینګ کوو. دی خیر سره په دې موقع زه کیمپ لوکې کې منګل آباد کلی کې زه موجود یم او دلته کې چې کوم دی دې ځای کلی چې د څومره بودي ده تقریبا 70-80 کورونو مونې دلته کې د علاقه د آبادي ده او دې ته چې کوم دی نو د کاچا جومات دې خپل عبادت دپاره جوړ کړی دی. دې مسجد دپاره دې علاقې دپاره په دې کې چې کوم دی نو د بورینګ ضروراتو د کوي نو الحمدلله د ناروې نه د ورور په مدد سره چې کوم دی نو موږ دې کې بورینګ کوی کامیابه کړو. اوبه پکې ښه زبردستې راووتې او هغې نه علاوه چې کوم دی نو په برمنګم کې موږ د کوټلی کلان کلي فیملی چې کوم دی نو هغې په مدد چې کوم دی نو په دې مسجد کې چې کوم د اوبو سیټینګ و د نلکو سیټینګ و د پایپونو سیټینګ و او د ټینکۍ سیټینګ و هغه موږ چې کوم دی نو هغې فیملی په مدد پوره کړو. او دا کچا کورونه دي د غریبه علاقه ده او دې ته د اوبو ډېر سخت تکلیف و په دې مسجد کې د اوداس چرادام دپاره د اوبو څه بندوباست نه نو الحمدلله د موږ د کوټلی کلان کلي یوه فیملي په ناروې کې یو ورور هغې په مدد د بورینګ بندوباست وشو او موږ د کوټلی کلان د نمورخیلو یوه فیملي په برمنګم کې هغې په مدد چې کوم دی نو دلته کې د سینټرۍ چې کوم کار و هغه هغې په تعاون سره وشو نو الله پاک ته هغو ته ډېر اجر ورکړي چې هغې دې مسجد سره چې کوم دی نو دغه خپل مرسته او مدد وکړو. موږ الحمدلله خپل کلي مسجدونو مدرسو سره چې کوم دی نو آس پاس نږدو کلو کې چې دغسې په مسجدونو کې څه ضرورت وي نو هغې سره موږ خپل باغ دور خدمات پیش کوو. تعاون هیلپ یې تاسو وي او دې ځای کې منډه تړلی موږ وي نو دې مسجد کې چې کوم دی لوکلي د 70-80 کورونه چې کوم دلته کې دې علاقه کې یو دی نو دې ماشومان هم روسي په دې ځایونو کې چې کوم دی نو دی خپل درس او سبق پکې یی د قرآن انشاءالله دې مشیرانو سره به هم خبرې کوو بیا به چې کوم دی نو دعوا به هم پکې کېږي هغو فیملیو ته چې چا یې دې سره مرسته او مدد کړی. خو دا دی چې دا مسجد لکه د لاړو بلډینګ چې کوم دی نو کاچا دی لنټري نه دی خو سټیل دی لکه خپل عبادت په دې کې کوي. زه به داسې یم بس ثواب کار ده که نه لکه انشاءالله دې به ثواب میلویږي ورته پوه شي. یو اوبو مسله ده ورته دلته اوبه نیسي چې اوداس چربان پکې پوه شي یو 60 کورونه پورې دلته کې لکه خلک یې کورونو نه تیاره مسجد کې څه بندوباست نشته مسجد کې څه بندوباست نشته نو بس ځای نه دا لوکلي دی دا ورور مې چې کوم دی نو زه موږ ته ریکویسټ کړی وی د یو بل مشر و هغې هم راته ویلي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب
شكرا يا ربي شكرا هديت او د مسجد زه به تاسو ته وشیم دوم لکه داسې پوخ لنټر ولا نه دی کاچا مسجد دی خو دی پکې خپل عبادات کوي د ماشومان بچي دلته روسي سبق دلته کې خپل عبادات کوي نو د مشرانو سره پکې خبرې وکړو ماما تاسو لکه د علاقې دلته کې د اوبو تکلیف وکړو تکلیف ها نو اوس تاسو خوشاله چې دا خوشاله شو ډېر د دوا ورته وکړو ډېر دوا ورته وکړو چې خدای دې رزق کې خدای دې خوشحال ساتي خدای دې هر دنیا په تقدیر کې امين ها ماما لکه دلته کې تاسو ته د کووید او هغه وشو دا موږ دومره تکلیف وو چې چا به اوداس به وشو کور ته به شتلو شي بیا به ټول لمونځ به تناقض وشو جامه به وشوه موږ دلته تبلیغ ولا نه غوښته ځکه چې اوبو بندوباست نه وو او اوس به نشوله تبلیغ ولا جماعتونه هر څه اوبو بندوباست پیدا شو ټول کله خوشحال دي دوی ته د خدای حاضر وي کې موږ ډېر خوشحال ځکه چې موږ څه زور نه وپو موږ څه پور نه وپو موږ ته درخواست نه وپو کړی موږ ته الله رضا دې پاره کوي وبسلو الله پاک دې زړه اجرتونه پراک امين امين ثم امين ودلته ماشومان هم د مسجد ته سبق ته روسي کنه سال 200 کسان سبق ودلته د ابودي څومره د ټوټل دی یا دلته وی شپږ کوره به وی شپږ کوره 70 موري الحمدلله دغه قتل شي پیل سٹارټ وبو او ماشاءالله خیرنی وبدي ها یا ماشین لمه چلیدلم نه ده او ماشاءالله الحمدلله دغه وبو چې کوم ده پکې راووته په سیوي کې او سامان مو کمپلیټ پکې وروچو دغه پیل سټاک وبو پکې دغه راووته او بس الله پاک کې تاسو ته دې اجر ډیر کړي حاجی الحمدلله دغه کوه چې کوم نه مو ته د ناروې نه وی فیملی د ډونیشن راستول او په د مسجد کې د الله په کور کې د کوه دغه د وول شو بورینګ او وبم ماشاءالله کامیاب دي او د ته پروپر مو سیټینګ د سې وکړو د استوجي چې د ته د سټوریج د پوره دغه ډګې نوی غاټه د ډګې او لکه راوړي دا ور سره چې کوم نه څومره ها دو 1500 ګیلن دی کې روسي د ډګې کې د ټینکې کې او د ته پروپر د سینټری د پایپونو سیټینګ مو کو د وبته سو قتل شه دی کې د سیټینګ هم شوی د سینټری د اوس د بورینګ د ماشين کوم چې مو دلته کې وولو دی غي وبدي او دلته کې ورته کوم نه نو درینل کې د سینټری د استوجي کوم نه نو دلته کې لکه د چرادوم د پوره دوزه جوړ کو نو الحمدلله د هغې ناروې کې چې کومه موږ د کلي د کوټلي کلان فیملی ده هغې په مدد دلته کې د بورینګ وول شو او دې کې چې د څومره د پایپ فټینګ دی د نلکي وغیره دي ورسره د ټینکې ده نو دا د موږ د کوټلي کلان کلي یوه فیملی په برمنګم کې دې دپاره هغې ډونیشن راستولی څومره چې د تاسو د ټینکې وینې او د پایپ وینې د سیټینګ وینې دا چې کوم دی نو دې کې هم دا نلکي لګېدلي دي او د څه دپاره دا ځای جوړ کړی نو الحمدلله دې علاقې چې کوم تکلیف و د مسجد نو دا دغې دوو فیملیو په مدد چې کوم نه نو دغه دی دا پوره شولو تکلیف یې ختم شو نو انشاءالله مولانا صاحب به هغې فیملیو ته لکه خصوصي دوام کوي بسم الله الرحمن الرحیم زه خو الله نه ډېر شکرګزار یم چې دغه سړی موږ ته خدای پاک په نصیب وګرځولو چې داسې ډېر عاجز جومات و ده او اوس تاسو ته ښه پاته چې بار چاته هم کچا دی ماشومان چونکې ډېر دي درس هغه زیات دی او تکلیف ورته وي د اوبو وجې نه اوس خو الحمدلله الله د ته په دنیا او آخرت کې ثواب ورکړي چې موږ ته دا کوی وبسلو موږ ته ډېر اساني شوله نو موږ د ته که هر څومره دوا وکړو موږ ته کامې برېښي خو الله د ته په آخرت او دواړه جهان کې د ته برای ور نصیب کړي امین نو موږ ډېر شکرګزار یو بار مسافر دي لکه د دوو فیملی او دا یو مسافر چې کوم دی په ناروې کې دی هغې طرف نه دا بورینګ وشو او دا بل چې کوم دا سیټینګ دی دا پیپونه دي دا ټینکې ده دا په انګلند کې دی نو هغې د دواړو فیملیو ته بلکې څومره چې موږ مسافر دي هغې ته دوا کوي کنه موږ چې څومره دته کام هغه وکړو کنه خو موږ دوا خو بس څه په کمیږي نه خو موږ د زړه نه بس دا یو چې الله دواړو ته
چې زه د خلاصه دواړه جهان ورته ښایسته او ګله ګلزار وګرځوي امین ثم ځکه امین. چې ډېر عاجز جومات و. اوس چې زه دا قسم نو زړه ما څه خوشحالي کړي صفا خبره وي. صحیح. نو موږ خو ده باندې نه قرضه وه نه کوم داسې څه تعلق لرلو، خو یو کس سره مخامخ شو، بس خدایي خبره وه سره دا کار شروع شولو. صحیح. نو الله د ډېر حجرونه ویل کړي، الله تاسو ته هم حجرونه ډېر کړي چې دغه ځای پورې تاسو تکلیف وکړو. امین ثم امین. او الله دا صدقه جاریه تل عمر قبول او مزر وګرځوي. امین ثم امین. بس جی دې چې کوم لکه ریکویسټ کړو او بس دا دی الله کور دی د مسجد او موږ چې نور څنګه جمعتونو مدرسو سره خپل منډه تړه خدمات پیش کوو نو دې ته مو دې واجب پیش کو چې دې ته سخت ضرورتو لکه د مشرانو مشتیلی نو دې ته سخت ضرورتو او بس تاسو په واجب باندې تاسو په تعاون په مدد په واجب دې تکلیف ختم شو. الله پاک ته تاسو ټول ته چې کوم نن ډېر ډېر اجر دې کی. امین ثم امین. جزاک الله خیر. یاره دوی د څومره پیسې ولګولې کوم مشکلات یې وکړو یاره دنیا په آخرت یې عوضونه ورکړي. امین. یا الله څومره مشکلات وي تیره په دغه کې امین. آمین. مشکلات رفع دغه کې یا ته حاجت راوړي دوی حاجتونه پوره کړي. امین. یا ته فریاد رسې دوی فریادونه واوري. امین. یا ته ستار الغیوب ستر عیبونه وسوته. امین. یا ته غفار ذنوب یا ته دوی با مغفرت وکړي. امین. یا الله نور توفیق وکړي نور توفیق یا الله دا څومره دا پیسې ولګي دا یو په سل یو په زر په لاکه په کروڑه نور وکړي. امین. الله پاک دوی وبخي ګناهونه ورته معاف کړي. امین. یا الله ساخیون ورته معاف کړي چې په ساخیون شو په دنیا کې خدای ته جنت فردوس نصیب کړي. امین. یا الله دا کوئی داسې وچلې داسې چې اخیره پورې صحیح وچلېږي نو ناکام یې ما کړي. امین. یا الله مونږ ته مغفرت ګناهونه وکړي. امین. یا الله ګناهګار ته مو معاف کړي. امین. یا الله ته مونږ راضي شي. امین. په ژوند کې ناراضي شي. امین. یا الله داسې ناراضي شي چې بیا نه ناراضه مه شي. امین. یا الله محمد صلی الله علیه وسلم امت لپاره کومې د خیر دعاوې وغوښتې خدای موږ ته پوره حساب کې راکړي. امین. کومې شر نه پناه وغوښتې دی یا الله موږ ته نه پناه راکړي. امین. یا الله په دنیا کې د تا کوټه محمد صلی الله علیه وسلم رغبت مناسب کړي. امین. خدای په جنت کې د تا د دار محمد صلی الله علیه وسلم شفاعت مناسب کړي. امین. خدای عذاب د قبر نه آسان کړي. امین. سوال نه کېږي د منکر نه آسان کړي. امین. یا الله بوم دی او د کوثر نصیب کړي. امین. یا الله تعالی مې دې کې د الله کې د باندې مسفقه کړي. امین. یا الله ته حضور ته پسمن مقدیر والے. امین. یا الله منامه په خلاص کې راکړي. امین. یا الله خیر نه پز مسکا صدقه صدا کلمه فخری او زله جاری کې چې لا اله الا الله محمد. جزاک الله. امین. الحمدلله جی تاسو د رونو خويندو په مدد سره مو یو بل پروجیکټ هم دغه د سار ته ورسو کار مو کمپلیټ کړو. په ویډیو کې تاسو وکړو دې ځای لوکلی چې کوم مشیرانو هغه د دواګانو کې دې مسجد چې کوم پیش امام مولانا صاحب هغه هم د پکې دواګانو کې الله پاک دې دا دواګانې قبول او منزوري کړي او الله پاک دې تاسو ته دې کار خیر کور ډېر اجر دیر کړي. ان شاء الله مو خپل د کلی جمعتونو مدرسو سره چې کوم خدمات شروع کړي د تاسو په ویډیو کې وینئ دینه ایلوا چې کوم نن آوټ سایډ د نورو علاقونو یا د نورو کلونو چې موږ سره لکه څوک رابطه وکړي یا کانټیکټ وکړي او هغه جمعات یا مدرسو ته یا خور غریب ته څه ضرورت وي څه تکلیف وي مشکلات وي نو تاسو د رونو خويندو په مدد چې کوم نن مو هغه ته لکه خپل منډه تړه خدمات فی سبیل الله چې کوم دنو پیش کوو نو الله پاک دې مشته نورم همت روکي نور دې توفیق روکي چې دغه سه پار ځای کې پار یو کار خیر کور کې چې کوم دنو مو لکه بڑ چړ کر پکې سا خلو ان شاء الله اوس به دما ولو دي خیر اسره بیا به بل نوی کلیپ سره حاضرې جو په خپل نت ورک تراغه پوری اجازه تخلو الله حافظ الله پامون أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب